اہم خبر سے اپڈیٹ کر آپ کو بتائیں، لکی مروت میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے وڈیرا اور خان کلچر سے عوام کو آزادی دی ہے۔ فرنگی اپنا اپنا بندہ بھجوا کر حکم دیتے تھے کہ فلاں کو ووٹ دینا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان آج بھی اپنے مستقبل سے مایوس ہیں۔ اس ملک میں آزادی نہیں، ملک میں عوام کے معاش کا بندوبست نہیں، تمام حکمران اس میں ناکام رہے۔ ملک دغجی تر ورساو چې د ما ورونو هر کال بجٹ پیشیږي چې پاکستان جوړ شوی ده، هر کال بجٹ پیش کیږي، لیکن دا په تاریخ د پاکستان چې اول وار وصلل چې د موږ د پاکستان د سالانه بجٹ د ترقۍ شرحه هغه زیرو نه لاندې لاړله. کله کال کې ترقي کړي 1%، کله کال کې ترقي کړي 2%. موږ په وخت باندې 6% ته رسېدلې وه، او دغه ترقي شرح د بنګلادیش هم وه، دغه ترقي شرح د انډیا هم وه، دغه ترقي شرح د چین هم وه، دغه ترقي شرح د پاکستان هم وه، لیکن پاکستان ترقي یې راوسته تر زیرو لاندې وغورځوله. بیا دا خلک وایي چې موږ خلکو ته نوجوانانو ته ازادي ورکوو. اوس په جیل کې پروت ده، اوس وایي موږ مظلومان یو. خبره بنیادي دا ده، په مجلس ملک جان سره پوه کوو. بیا له هغې بعده په دا مجلسونو باندې تاسو نه خبرئ، نارې یو رنګوئ. نارې دا دي چې ریاست مدینه. اوس که په ریاست مدینې پرېږده، که په ریاست باندې دی پوهېږي